ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی موجود یم په شب قدر کې زما شاته شب قدر بازار دی د حمید خان پمپ دی د پټرولو پمپ دی متعارف کوم تاسو سره هغه پراپرټي چې په ډېر مناسب ریټ سره ننوځو به شهاب کالوني ته دا د شهاب کالوني تاسو وینئ چې دلته کې باقاعده د پلاټینګ بوکینګ روان دی 0345 96 96 105 0345 95 55 95 95 519 او 0333 97 97 557 دا بالکل په مین روډ باندې په شب قدر کې په ډېر مناسب ریټ سره شهاب کالوني چې کومه ده دا باقاعده دې خوا ته تللی شي او دا به چې کوم دی نو تاسو ته ښایو دننه به سره خلک هم متعارف کوو د خلکو سره به خبرې اترې هم کوو دې کې کوم سهولیات دي خو دا بالکل په شب قدر بازار نه په لږه فاصله په یو ډېر پرسکون او د امن په ماحول کې چې کوم دی نو دا کالوني جوړه شوې ده دا خلکه مناسب ګټې لپاره دلته کې دا کالوني ویستې ده چې هغه خلکو ته پکې کورونه میلو شي کم چې غریبانان دي نو بالکل شب قدر خلکو لپاره یو ډېره ویړیا پراجیکټ دی او دې پراجیکټ نه برخه والے موږ سره اوسئ کتونکو دغه هغه پلاټینګ دی هغه پلاټینګ ته موږ راننوتلو دلته کې د شب قدر نامي ګرامي خلک راغلي دي چې هغې کې تحصیل ناظم و هغې کې د مختلفو سیاسي ډلو چې کوم دی نو سرکرده غړي راغلي دي د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو خو ورسره دا کوم پلاټینګ چې زه تاسو ته ښایم دا د حمید خان پمپ ته بالکل مخامخ ورسره پیروز محل ته بالکل مخامخ 20 فوټه لارې او بیا په یو داسې لوکیشن کې چې بجلي ورته شته سیسټم یې ورته کړی دی د نکاسۍ یو بهترین بندوبست د جومات سهولت چې کوم دی نو په دغه پلاټینګ کې ورکړی دی په شب قدر کې چونکې ځمکې ډېرې زیاتې ګرانې دي خو د هغې په مناسبت سره چې دوی پی مرله کم ریټ لګولی دی نو هغه انتخایي کم ریټ دی خو دوی وایي چې یاره په دې باندې کمې نمبرې دي په هغې به تاسو سره خبرې کوي کیدای شي چې کم ریټ موږ ښایو د هغې نه چاله کم ورکړو نو د دې د وجې چې کوم دی په دغه پروګرام کې موږ تاسو ته ریټ نه ښایو خو دا د شب قدر بالکل د بازار نه په لږه فاصله کې چې کوم دی زه تاسو ته دغه پلاټینګ ښیم بل دا پلاټینګ چې کوم دی دا یو کالوني ده دې کې چې په یو سر باندې راننوځي نو په بل سر ته نه بالکل ډایرکټ وتې شي هر ځای کې لارې دي ګوټپیر دي چوکونه دي پکې زیاتره د دې پلاټینګ چې کوم دی انحصار هغه په لارو باندې دی چې کومې لوی لوی لارې ورکړي دي نو ډېر هغه وټکټ یعنې هر پلاټ چې کوم دی هغه دی کې کارنر پلاټ حسابیږي او کارنر پلاټ داسې وي چې هغې کې به د ستا هر اړخ ته چې کومه ده لار وي یعنې دې کې 9 مرلې 10 مرلې 15 مرلې او 20 مرلې یعنې کنال پکې څوک اخلي دا په جریبونو باندې ځای دی ډېر کافي تعداد کې دا تاسو وینئ چې دا دی پراپرټۍ والا د تېرو 20 کالو راسې دوی دا که روزګار کوي د تېرو 20 کالو راسې دا روزګار کوي او باقاعده نن پکې د خیرات اختمام شو د خوړنې بندوبست پکې شو او هغې له چې کوم دی نو مختلف ملګري راغلي دي خبرې اترې به کوو شهریار کرکنۍ سره چې دغه ځای ته راغلي شهریار صاحب څه وایې د دې پلاټینګ باره کې یا چې دې کوم ریټ لګېدلی دی یا کم سهولیات دي پکې ګیس خو په مین سړک شته د پراپرټۍ والا یا د دې پلاټینګ والا د ګیس خبره نشته خو په مین روډ باندې نو مین روډ چې کوم دی موږ ته مخامخ ښکاري داسې یو نامي ګرامي کس پکې ځای واخیسته نو هغه چې کوم دی نو ځان ته پیپ هم راوستی شي خو نور سهولت پکې شته څه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا خو ډېر ښه ټاونشپ دی ځکه چې یو خو د روډ د پاسه نږدې دی بل دلته کې چې څونه سهولیات دي د دنیا نو هغه ټول موجود دي نو خاص کر د غریب خلکو دپاره د روزګار د خلکو دپاره ډېر ښه ځای په دې دی چې دلته کې کور جوړ کړي نو نږدې به بازار ته پیدل تلې راتلی شي او هغې خپل روزګار خپل وخت ورکول خپل ټیم نو ډېره اسانتیا په دې باندې جوړیږي بل ریټ هم مناسب دی ځکه چې دا اوس دی کوم ریټ لګولی دی نو دا شب قدر کې دا ډېر مناسب ریټ دی نو هر ملګري راتلی شي او دلته کې خپل دغه کولی شي او انشاءالله مستقبل هم د دې ښه دی ځکه چې ورځ ته ورځ ریټونه اوچتېږي او بل دلته کې ټول سهولیات چې څونه دي بجلي هم ورته راغلی ده ګیس هم ورته په روډ باندې دی او بالکل عنقریب لکه دلته چې دا اډه کومه ده نو دې سره دیوال په دیوال شادي حال نو ټول سهولیات دې سره موجود دي صحیح ډېره زیاته مننه کتونکو بالکل مین سړک چې کوم دی دې ځای نه موږ ته ښکاري په سړک باندې 7 लाख 10 लाख 12 लाख باندې مرله ده په دې نمبرو باندې رابطو کې ما ته یو ریټ د سړک وویل تاسو ته چې کوم ریټ دوی ښیي انتخایي مناسب ریټ وي زه به بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه د
ذاکر بھائی او د هغې پارټنرانو شکریه ادا کوو چې موږ ته دعوت راکړه او د شهاب ټاون یې راته وښودو. تاسو چې څنګه پوښتنه وکړه، زه چې کله راتلم نو په د خلکو ته هم ویم، تاسو ته هم چې دا په پېښور روډ باندې پروت دی. یو خو دا د دې دغه دی. دویم چې ته څنګه را انټر کېږي نو ښکلې روډ دی، کارپېټډ روډ یې ورته منظور کړی دی. دریم پکې دا څیز دی چې ستنې یې لګولي، د بجلۍ سهولت هم پکې موجود دی. څلورم د اوبو چې کوم دی دلته به دغه نشته. نو دا شهاب ټاون چې کوم دی څومره چې ټایم تېرېږي او په دې کې ډیولپمنټ کېږي، نو زه وایم چې ډېره لرې نه ده چې دا به بحریه ټاون او مختلف ټاون سره انشاءالله مقابله کوي. د شب قدر خلکو دپاره، د شب قدر عوامو دپاره دا ډېر ښه پراجیکټ دی او زه خلکو ته خواست کوم چې څومره سهولتونه دې کې موجود دي. زما نه دی خیال چې په شب قدر کې داسې یو بل ټاون شته. نو زه دې ته خواست کوم چې راشي او شهاب ټاون کې خپل انویسټمنټ وکړي او خپل کورونه دې کې جوړ کړي. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو مشکور یو چې موږ دلته راغلو او تاسو موږ له ټایم راکړو. عزتمندو ګوره، تاسو وګورئ، تاسو کو د شب قدر ته داسې وګورئ نو پراپر شب قدر کې نن سبا لکه ریټس ډېر زیات هاي دي. او بیا دا شهاب ټاون ما خو په ډومبي ځل زه دې کې دننه رالم، ما وکته نو بیا چې ما د دې نه تپوس وکړ نو دلته 3.5 لک روپۍ دی فی مرلۍ ایښې ده. او بیا چې مې د دې دا روډز وکتل، بیا مې لوکیشن وکتل، نو دا بهترین لوکیشن دی. نو زما په خیال زه خو به د شب قدر عوامو ته دا اپیل کوم چې څوک هم خواهشمند حضرات دي نو بالکل دلته راشئ، دا ځای ویزټ کړئ او ډېر زبردست لوکیشن دی او خپلو بچو دپاره د را روان خپلو بچو د مستقبل دپاره پکې خامخا سرمایه کاري وکړئ. او هسې هم که تاسو وګورئ نو دا شب قدر سره ډېر لکه د حمید کاکا جي دا کور دی مخامخ، هغې ته مخامخ بالکل دا دغه شوی دی. نو که تاسو وګورئ نو دې خوا شب قدر سایډ ته نور په دې روډ باندې داسې دغه نشته، ځایونه نشته. نو دا بهترین لوکیشن دی او انشاءالله دا به کامیابه وي. او بل لکه چې دا دوی په کومه طریقه لګیا دي نو لکه ډېر ښکلې رانیولې دا شهاب ټاون. نو د ستاسو په وساطت سره زه شب قدر عوامو ته دا خواست کوم چې راشئ، د دې ځای ویزټ وکړئ او دې کې خریداري وکړئ. ډېره مهرباني جي. وایي چې دا ټاون تاسو په کوم سوچ باندې دلته انټروډیوس کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو ستاسو شکریه ادا کوو چې موږ هم ټایم راکړو. بله خبره دا ده د ټاون حوالې سره چې دا ټاون موږ دې دپاره دغه کړی چې دلته خلک فیسیلیټیټ شي او دلته خلک مطلب دی چې کنسټرکشن وکړي، کورونه جوړ کړي خپل ځان دپاره. ډېر پېښور روډ ته نږدې دی او د بجلۍ هم څه مسله نشته دی. روډ ورته هم چې کوم دی پوخ روډ ورته منظور شوی دی او ریټ ډېر مناسب ریټ دی. مطلب دی چې 3 لاک 3.5 لاک روپۍ ریټ دلته موږ چې کوم دی د دې ځای دغه کړی او آس پاس دلته ځایونه چې کوم دی په 6.5 لاک او 7 لاک ریټونه دي. نو دې حوالې سره زه دې خلکو ته دا وایم چې راشي او ځان له پکې د رهایش دپاره ځایونه واخلي او ډېر سہولت دی. څه ګڼئ چې د اوسېدو دپاره دا څومره ښه ځای دی، بهترین ځای دی؟ نو د اوسېدو دپاره خو احمد علي بھائی ډېر زبردست ځکه دی چې یو خو مین پېښور روډ دی او پېښور روډ کمرشل ایریا ده. مطلب دی چې د 2-3 منټ فاصله ده پېښور روډ نه، نو ډېر نږدې پرېوځي پېښور روډ ته. او بل دا ده چې دلته هېڅ قسمه مشکلات نشته دی، د اوبو مسله نشته، بجلۍ مسله نشته دی، روډ مسله نشته دی. نو که یو سړی راځي او ځان له پکې کور جوړوي نو راتلی شي او باقاعده چې کوم دی دا راته ووایي چې ستاسو اواز چې کومه دی اورېدونکي اوري، څه میسیج به ورکوئ، څه پیغام ورکول غواړئ په خپله؟ نو دې حوالې سره خو زه دې خلکو ته دا پیغام ورکوم چې راشي او د دې موقع نه فایده واخلي. او مطلب ډېر ګولډن موقع ده. دا ریټونه دلته یو ځای کې هم نشته دی، دا کم ریټ چې دی او دا کم لوکیشن چې دی. نو زه وایم چې راشي او د دې موقع نه فایده واخلي. کتونکو دغه شهاب ټاون دغه مشرانو سره هم خبرې اترې وکړې چې دې کې د بجلۍ سهولت به درکوي، د نکاسۍ بهترین بندوبست دی، انتقال په لاس دی چې څه ډیم هم تاسو انتقال کوئ، کیش پیسې ورکوئ، تاسو ته به انتقال چې کوم دی نو په لاس باندې کوي. ورسره چې کوم دی نو غټې غټې لارې دي، یعنې 20 فوټ چې کوم دی نو دې ته لار ده. تاسو دغې مشرانو خبرې اترې واورېدې. په دې چې کوم د موبایل نمبر دي په دې باندې یې خپنې رابطه وکړئ. د شب قدر خلکو تم هم لرله زموږ نه او ډېر خلکو چې کوم دی نو په 400 کې او په بل ځای کې ځینه واغستل. خو دلته کې داسې پراپرټۍ والا په دومره لوی
میدان باندې پراپرټي نه وه کړې چې په جریبونو ځای باندې و چې هغوی پکې ځان له غټه پامپ خوز جوړ کړي. هغوی پکې دلته د شب قدر کاروباري خلک چې کوم دی په قطر کې په نورو ملکونو کې ډېر زیات دي، نو هغوی ځان له دا ځای اخلي. دا بالکل حمید خان پمپ ته چې کوم دی نو دا مخامخ چې کوم دی 20 فوټ لار ده او کیلومیټر نیم کیلومیټر کې چې کوم دی نو سړک مخامخ موږ ته ښکاري چې کوم مین روډ دی هغه چلیږي بالکل ښکاري. نو ډېر بهترین ځای دی، ډېر مناسب ریټ دی. په دغه نمبرو باندې رابطه وکړئ او ځان له پکې هم نن بوکینګ وکړئ. دې کې پیز 1 پیز 2 دې کې باقاعده چې کوم دی نو په یو ښه طریقه باندې چې کوم دی نو پلاټونه تقسیم شوي دي او 9 مرلې اخلي، 14 مرلې اخلي، کنال اخلي، 15 مرلې اخلي، خو 10 مرلې اخلي. نو بالکل په دې کې تاسو ځای اخیستی شئ. دا شهاب ټاون دی او دا پراپرټۍ والا د تېرو 20 کالو راځي چې کوم دی په دې شب قدر کې پراپرټي کوي. نو ښه نامي ګرامي خلک دي او د هغې غټه وجه دا ده چې نن په دې پروګرام کې زه د جمعیت خلک وینم، د پی ټي آی وینم، د این پی وینم، د پیپل پارټۍ وینم، د جماعت اسلامي وینم او دغه شانته چې کوم دی د قومي وطن پارټۍ وینم. یعنې د ټولو ډلو خلک چې کوم دی نو دغه پروګرام له راغلي وو. دغه خیرات اختمام چې شو، د دغه خوړنې بندوبست چې شو، نو یقینا چې دغه پراپرټۍ والا د ټولو سره اړیکې چې کوم دی ډېرې مضبوطې ساتلي دي او اعتماد یې چې کوم دی نو پیدا کړی دی. نو دا ضرور چې کوم دی په دې کې ځای واخلئ. مننه.